وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. په مخکینی درس کې دا خبره تیره شوې وه چې الله تعالی دا امت درمیانه امت پیدا کړی دی هغه په دې بنا باندې چې دا امت به په مخکینی امتونو باندې هم ګواهي ورکولی شي. څنګه حدیث کې راځي حضور پاکو فرمایل وی که مخکینی امتونو کې پیغمبر نه څوک تپوسو کې خاص کر حضرت ابراهیم علیه السلام نه چې تا امت ته څه پیغام ورکړی دی نو په دې وخت کې به امت منکرین شي چې یاره موږ له خدا پیغمبر نه دی راغلی او نه د څه پیغام راکړی دی. رب به ورته فرمایي ابراهیم څه ګواه څوک در سره شته؟ وی الله شته را سره. وی څوک دی؟ امت محمدیه دی. امت به اعتراض وکړي چې دی خو موږ نه رستو راغلیو او بالکل مونږ رستو راغلیو خو مونږ له زمونږ پیغمبر راغلیو او هغه چې کم کتاب وروړو هغه ربه ستا د طرف نه په هغه کتاب کې دا پیغامات او د دې واقعات لیکلی شوي نو الله تعالی به د دې ګواهي قبول کړي نو بیا به په دې باندې زمونږ جناب محمد رسول الله ګواه شو د دې امت تصدیق به وکړي. نو دې وجې نه دې ته امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس چې په خلکو باندې به دی ګواهي کوي او پیغمبر به په دی باندې ګواهي وکړي. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او وی هغه قبله ستاسو نه وه چې په کومه باندې تاسو یې ګوره بیت المقدس ته حضرت موسی علیه السلام نوالی حضرت عیسی علیه السلام پورې دا بیت المقدس قبله وه لږ وخت دپاره د دې نه مخکې چې کله قبله وه نو هغه زمونږ هغه قبله وه چې کم د حضرت آدم علیه السلام وه او آدم علیه السلام قبله چې وه اصل قبله زمونږ دا وه. ګورې د اسلام یو مزاج دی چې کم شیزونه په نورو امتونو کې پراته وو نو الله تعالی هغه خباستونه چې کم په دې شریعت کې راتله هغې ته وویسته نور حلال دي. بیا ضرورت د قبلې شو که اوس الله تعالی دا قبله مسلمانان خو په یو وحدت باندې جمع کولم وو چې یاره مسلمانان یو طرف ته شي نو په یو طرف جمع کولم وو که چېرته الله تعالی بیت الله قبله نه وه ګرځولې یو به وی زما قبله دې طرف ته ده بل وی زما قبله دې طرف ته ده په دې باندې به دومره جګړه او اعتراضات شروع چا به ختمېده نه. الله تعالی د ټولو هغه جهت یو طرف ته کو چې هغې بیت الله کو. نو بیت الله زمونږه اولنې قبله ده. په روایت کې راځي وی حضور پاک ارشاد فرمایلو وی چې دا زمونږ د حضرت آدم علیه السلام او د پلار نیکه قبله وه او حضور پاک به د دې خواهش هم ډېر زیات کولو چې یاره دا قبله دې زمونږ شي چې کومه بیت الله ده نو په دې پیله دور کې چې کم وخت کې بیت المقدس قبله وه حضور پاک به داسې حالت کې مونځ کولو چې بیت المقدس او بیت الله دواړه به په هغه سجده په هغه تعین کې راتله نو مخ به د حضور پاک هغه طرف دو نو الله تعالی د حضور پاک دا خواهش قبول کو. حضور پاک بار ټیم اسمان ته کته نو چې کله مدینې منورې ته لاړه 14 میاشتې تېرې کې په دې کې مسجد قبلتین ورته ویلې کېږي چې په هغې کې دا دواړه قبلې پکې هغه ټیم وشوې. حضور پاک په دې وخت کې دلته مونځ کولو نو حضرت جبرائیل علیه السلام راځي حکم راوړي وی رب ذوالجلال او فرمایل چې قبله بدله شوه نو صحابه وی مونږ په دې مونځ کې داسې تو شو وی چې ښځې مخکې راغې سړي شاته راغه. اوس هم چې تاسو لاړ شئ الله بوتلې کا مسجد قبلتین ته
نو په هغې کې د هغې د ننوځي دروازې د پاسه دا شانتې یو جانماز ځای پرېښی دی چې دا مخکینی قبله وه. نو په هغه مونځ کې بیا راتو شو هلته صحابه کرام او د حضور پاک اخوایش چې کله پوره شو نو په دې کې کفارو اعتراض یهودیانو اعتراض شروع کو چې یاره که دی دا وایي چې دا زمونږ اصل قبله وه نو دی بیا د نورو انبیاو د قبلې نه ولې واوړېده پکار د نورو انبیاو قبلې ته تله. نو الله تعالی ورته فرمایي ما څه وخت دپاره هغه دې د وجې نه قبله خاص کړې وه چې بعد کې زه د دې خلکو امتحان واخلم پیغمبر د دې خلکو امتحان واخلي چې زه دا قبله بدلوم څوک دا قبله ما سره بدلی او زما خبره مني. نو چې کم پیروکاره نیکان خلکو هغې قبله بدله که حضور پاک سره د بیت الله قبله شروع کا او چې کم بدکاره رضایل خلکو نو هغې د قبلې نه واړېده چې کم یهود او نسوارو هغې بیت الله طرف ته بیا منځ او عبادت نه کولو هغې وی زمونږ قبله بیت المقدس وه. بیا بل اعتراض وکړو دی ویل ښه چې مخکینو خلکو بیت المقدس طرف ته سجده کړې ده د هغې عمل ضایع شو څه. الله تعالی ورته فرمایي وما كان الله ليضيع ایمانکم زه هغه نیمه چې د هغې ایمانونه د هغې اعمال ضایع کم بلکې زه خو مهربان او رعوف ذات یم رحم کوونکی ذات یم چې زه په دې خلکو باندې رحم کوم. د دې ټول هر څه دارومدار چې کم دی د دې قبلې د دې تعین نو هغه په منځ باندې دی. قبله خلق په منځ کې ځان لسیده کوي او د منځ فرضیت په مونږ باندې بالکل لازم دی. منځ چې کله انسان کې د سره یو څو شیزونه لازمیږي منځ اول فرض دی. فرض دی ته ویلی کېږي الواجب ما ثبت وجوبه بدلیل وی داسې یو واجب چې هغه مونږ له یو ثبوت سره را رسېدلی دلیل سره را رسېدلی په هغې کې څه شبهه نه دې ته فرض ویلی کېږي او واجب دې ته ویلی کېږي چې په دلایلو باندې خو را رسېدلی وي خو په هغې کې لږه شانتې شبهه وي. د فرضو پرېښودل دا عذاب مستحق دی د واجبو پرېښودل هم عذاب مستحق دی او کم سړی چې د فرضو انکار کوي د واجبو انکار کوي دا کافر دی او یا دې پورې خنداګانې کوي دا د اسلام نه خارج دی. دریم قسم د دې سنت دی د سنتو پرېښودونکی فاسق او فاجر دی او لویه بدبختي دا ده چې د محشر په ورځ به د پیغمبر د شفاعت نه محرومه وي. مونږ اکثر دا خلک وګورو دی وایي یاره فرض خو نه دی بس سنت دی نو دا سنت چا راوړي دي ستا پیغمبر سره دومره مینه نشته چې ته دا سنتو پابندي وکړي. بیا سنت په دوه قسمه دي یو سنت دوام دی سنت مؤکده دی ته ویلی کېږي چې په هغې باندې صحابه کرام او حضور پاک همیشوالی کړی دی د دې حکم هم د واجبو په شانته دی. او یو سنت غیر مؤکده دی چې کله حضور پاک کړي دي او کله یې پریښي دي نو په دې باندې سړي ته عذاب نه میلاویږي. څلورم قسم مستحب دی. مستحب دا دی که چاو که اجر به ورته میلو شو که پرېښو نو ثواب پې نشته د عذاب پې نشته. او پنځم قسم حرام دی یا هغه شیز چې کم یقین سره الله تعالی دا ویلی دی پیغمبر ویلی چې دا حرام دی او ته هغه کې نو د دې حکم چې کم دی د کفر دی انسان کفر ته لیږي چې الله منې کړي دی ته یې ولې کو ته ځان ته حلال ګڼې. یو مکروه دی مکروه په دوه قسمه باندې دی مکروه تحریمی او یو مکروه تنزیهی. مکروه تحریمی حکم دا دی چې د دې منکر فاسق فاجر دی لوی ګناهګاره دی او تنزیهی دی ته ویلی کېږي که چېرته چا دا پرېښو څه شته پې نه او کوې کو نو په دې باندې ثواب دی. او د مباح حکم هم داسې دی چې و دې که اجر به درته ملو شي که و دې نه که نو عذاب په دې باندې نشته. نو اصل شیز چې کم دی هغه مونځ دی. صحابه کرام له به چې کله څوک راغو نو هغې به ټولو کې اول تلقین د عبادت ته مونځ ورکولو چېرې د دې سړي مونځ صحیح شي د ده عبادت صحیح شي. حدیث کې راځي حضور پاک ارشاد فرمایي یو صحابي ته تپوس کوي یا رسول الله وی کم یو اعمال بهتر دی. حضور پاک ورته وایي وی احب الاعمال الى الله
الله تعالی ته چې کم اعمال بهتر دی هغې کې دا دی الصلاة علی وقتها چې مونځ په خپل وخت باندې وکړي. بیا ورته وایي بیا کم یو ورته وایي بر الوالدین والدینو سره نیک سلوک کول. او بیا وی کم افضل دی وی جهاد فی سبیل الله د الله په لار کې جهاد کول. نو اولنی حکم چې راځي نو هغه د مونځ په باره کې راځي. بل یو روایت کې راځي قیامت په ورځ باندې به اول حساب چې کیږي نو هغه به د انسان سره د مونځ کیږي چې مونځ کې کله دې ته نجات میلو شو نور اعمالو کې به هم نجات میلو شي خو چې مونځ کې دې ته نجات میلو نه شو نورو کې هم نه میلاویږي. امام غزالی رحمت الله علیه وی چې کم سړی رب سره خبرې کول غواړي وی هغه د بهترینې طریقې سره اودس وکړي او بیا دې لاړ شي جماعت مونځ کې دې ځان شامل کړي نو وی دې بغیر څه واسطې الله سره خبرې کولی شي. مونځ د مختلفو عباداتو یو مجموعه ده. بعضې فرشتې الله تعالی ته په قیام ولاړې دي، بعضې په رکوع باندې، بعضې په سجده باندې، مختلف جهات دي. الله تعالی د دې دا ټولې اداګانې راجمع کړي، ټولې دې مونځ کې را شامل کړي. رکوع پکې شته، قیام پکې شته، سجده پکې شته، قاعده پکې شته، دا ټول الله تعالی په دې کې راجمع کړي. او دا مونځ داسې دی چې کم هغه روایت لوی روایت دی چې حضور پاک ته دا څنګه مونځ میلو شوی دی. هر یو حکم چې راغلی دی حضور پاک له دلته جبرائیل علیه السلام وروړی دی. خو مونځ داسې یو حکم دی چې هغې پسې حضور پاک معراج ته تللی دی. حضور پاک ورپسې الله ځان پسې غوښتی دی. 5 وخته مونځونه په مونږ باندې فرض دي. د 5 وختو مونځونو فلسفه دا ده چې هر یو پیغمبر ته یو وخت مونځ میلو شوی دی. حضرت آدم علیه السلام چې کله رب د جنت نه راوویسته بهر راغی نو تیاره وه. کله چې د سحر دا رڼاګانې وکتې، جنت کې خو رڼاګانې وي، نو یو خو د شپې د تلو د وجې چې شپه خو را باندې شکر دی چې تیره شوه، او یو د سحر د رڼا د راوتو د وجې نه د 2 رکاته شکرانه وکړه. نو الله تعالی ته دومره خوښ شو چې په امت محمدي باندې هغه فرض شو. د غرمې مونځ ټولو کې اول چې کړی دی نو هغه حضرت ابراهیم علیه السلام کړی دی. کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته رب ذوالجلال حکم کوي وی چې دا بچی دی راته ذبحه کا، نو هغه بچی ذبحه کولو الله تعالی ګډ راوسته. نو د هغې په شکرانه کې چې یاره یو خو الله ګډ راوسته، دویم زما بچی ما ته راضي شو، انکار یې ونه که، دریم چې الله رانه راضي شي، او څلورم یاره زه د الله شکر گزارم. نو 4 رکاته دو که. بیا حضرت یونس علیه السلام له د مازدیګر مونځ ورکړی شوی دی چې کله دی الله د 4 تیارو نه راویستو. یو د سمندر تیاره وه، یو د اوبو تیاره وه، یو د مۍ تیاره وه، او یو د هغه خېټې نه چې کله بهر راویستلی شو نو په دې شکرانه کې هغه دا 4 رکاته وکړو. نو الله ته ډېر زیات خوښ شو. چې الله ته خوښ شو په مونږ یې دا هم فرض که. حضرت داود علیه السلام ته ماښام مونځ ورکړی شوی و، هغه څه لغزش ترې نه شوی و، څه خطا هم ورته نشي ویلی، خو ګوره د نیازبینو خلکو نیول هم نیازبینې ګورې. نو هغې کې څه لغزش ترې نه وسو، نو الله تعالی ته یې مونځ شروع کړو چې 3 رکاتې وکړو. نو دومره زیات یې وجړل چې 4 رکات یې نشو کولی. نو الله ته دا ادا دومره زیاته خوښه شوه چې هماغه 3 رکاتې په امت محمدي باندې فرض کړل. او د ماسخوتن مونځ حضرت موسی علیه السلام له ورکړی شوی دی. چې کله حضرت موسی علیه السلام د حضرت شعیب علیه السلام نه را روان شو، مدین کې 10 کاله تیر که، نو په لاره باندې تیارم وه، کور والا یرم ورسره وه، د دشمن د فرعون یرم ورسره وه، د رور یرم ورسره وه. چې کله د دې نه ورته نجات میلو شو نو شکرنې 4 وکړه. نو الله تعالی هغه په مونږ باندې فرض کړ. نو خبره دا ده چې د ټولو پیغمبرانو چې کومه خوښه ادا وه هغه الله مونږ له تحفه کې راکړه. او چې بیا هم زه د دې نه غافله کېږم نو زما نه به لوی بدبخته بیا څوک نه وي. انسان ډیر لوی صاحب شرف دی، الله تعالی دله یو عزت ورکړی دی.
نو پکار خدا ده چې د دې عزت د خیال وساتي. یو ځل حضور پاک را روانو هغه سره یو دوه غلامانو مخې ته وله حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورغو. یا رسول الله وی یو غلام خو راله راکه. ورته واخلتې وی نه یا رسول الله تاسو راله راکې چې حضور پاک وله ورکو. وی ای علي وی دا غلام دله در کوم خو وهی ما. وی ځکه وی دی ما په خپله په خیبر کې په مونځ باندې کتلی دی دی مونځ کوي. ګوره چې هغه مونځ کوي نو پیغمبر څومره خوښ که. او دا اولاد ته د عبادت حکم ورکوي. ګورې د مونځ حکم ورکوي. روایت کې راځي وی د 9 کالو شي تلقین ورته وکړې د 10 کالو شي چې نزي وی وهه او چې د 14 کالو شي بسترې او بل نه جدا کا. نو اولاد ته د عبادت حکم ورکوي. بل مونځ داسې عبادت دی چې دی سره پیغمبر ډېر عجیب عشق کړی دی. یو روایت کې راځي حضور پاک فرمایي وی دا مونځ داسې دی وی چې په دې کې الله تعالی زما د سترګو زما د زړه یخوالی ایښی دی. بل روایت کې راځي وی حضور پاک به چې کله په نفلونو باندې ودرېدو وی په پیلني رکعت کې به صورت بقره تلاوت وکړو. وی اوږده اوږده رکعتونه به کول. دومره عشق به دی مونځ سره کولو. مونږ څومره عشق دی. مونږ د ځان په خپله وګورو که نه چېرې مونږ پیغمبر سره څومره عشق کړی دی چې د هغه غوندې مونځ که نه شو کولی هغه فرضیت خو پوره کولی شو که نه. دنیا په عجیبه حالاتو روانه ده. عجیبه طرف ته روان یو. ورځ تر ورځه د فتنو باران را باندې کېږي خو مونږ د هغې نه نه منې کېږو. مخکې ورځ هغه اطلاګانې په هغه انټرنیټ باندې شروع دي. چېرې دا یو کس را روان دی او دی ړانده به د سره سم شو ګونګیان به خبرې شروع کړي کاڼه به واوري. عجیبه سوچ دی زموږ د دې خلکو. دا معجزه رب چې ورکړې ده صرف حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام لی ورکړې وه. رب هغه ته وی چې مړي را ژوندي که زما په اذن باندې برګي والا روغ کا ښه دا شانتې ړانده کاڼه د هغه له معجزه وه. په مخ د ځمکه باندې د حضرت عیسی علیه السلام نه پسته چې کم یو افضل ترین پیغمبر هغه حضور پاک و د نه لوی په ځمکه څوک نشته. هغه له رب د معجزې په تور هم ځانه ده ورکړې. او خلک راځي وی یاره دا به وشي دا د رب په اختیار کې ده. ګورې مخلوق په اختیار کې نشته. عقل چرته لاړو. خلک د کم کم ځایونو نه رامات دي. یقین وکړه داسې عجیبه دور دی چې مونږ کې به دا عقل کله راځي. دا خو چا راپاڅولی دی عراقی دی شیعګانو راپاڅولی دی چا راپاڅولی دی. مونږ ته خو چې څوک سوي هغې پسې ور روان یو. عربو پې بین لګولی دی چې هلته نشي راتلی دا ډرامې هلته شروع کړې وه. هلته ترکي والا رابار کو چې یاره ده خو یو خپل گیم شروع کړه. خپل کسانې ساتلی دي هغې اکټینګونه کوي. بس خلکو راپاڅولو په جومات کې یو نه اهلیت یې وکړو د جومات خادمو. نه چرته قاری دی نه چرته څه سند شته نه چرته عالم دی هېڅ شی نشته نه چرته پهچان شته. بس یو 2-3 کسانې ورته کېنول ویډیوګانې شروع کړو په دنیا کې هغه دی بره سر ته ورسوه او خلک پرې رامات دي. او زمونږ دا خلک ښځې او سړي او ښه دا په کوم ځای کې راغلی ده چې ښځې اورې ته په تندي ښکلو غاړې وله ورکوه. عجیبه سوچ یې د دې. دا خو لا وړوکې فتنه ده دومره لویه نه ده. هغې وخت کې به څه کوئ چې کله دجال راشي او دجال کینی هغه په دې وخت کې درته دا اعلان وکړي. دی خو صرف دا وایي چې یاره دا کاڼه ورسره اوري. دجال به دا وایي وی مړي ته سړی به ووژني ورته وایي ژوندی شه واپس به ژوندی کېږي بیا به په کومه روانې. یقین وکړه بیا خو به ایمان د دپاره تاسو خرڅ شوي. لږ سوچ نه کار واخلې. دې نه لوی لوی فتنې په سر باندې پرتې دي. خپل د علماو نه تپوس کوئ. خو موږ سره وخت کلی چې هغې سره کینو. دنیا په دلدل کې پراته او ورځ ورځ فتنو کې راګیریږو. یاره څه چلو شو قرآني آیاتونه وینو. دا خو هغه سور مولا چې کله په دغه کې راوتی او په هغه بونیر کې 50-60 کاله ورته امامتي وکړه چې بیا لاړو هلته ږیره ورته وخورلو ږیره والله واسوله چې زه خو انګریز یم. قرآن مجید خو هغه هم ښه وی حدیث خو هغه ته هم ښه یاد و. خو لږ عقل لم کار واخلې ځان په دې فتنو کې مه راولې. ګوره حضور پاک وی په صورت فاتحه کې شفا ده په قرآن کې شفا ده. یو کس دې ما ته ووایي چې یاره زه په هره میاشت کې قرآن ختموم. یو کس دې ما ته ووایي چې زه در ورځې یو پو سبق خویم. یو کس دې ما ته دا وایي چې زه 15 وخته مونځ پابندۍ سره کوم. یو هم نشته. وایي نه نو څه به وي چې دا وی هېڅ هم نشته. دا بعضې شیزونه چې کله د قدرت طرف نه پتا باندې راشي
دا ستا یو امتحان دی. الله وایي چې زه دا بنده وګورم دی اوس زما شکر ادا کوي که نه ادا کوي، که نه صرف په خوشحالۍ کې به زما شکر ادا کوي. نو عبادت ته توجه شئ، منځ ته توجه شئ. سم منځونو کې فرض وپېژنئ، واجب، سنت، مستحب، مباح دا وپېژنئ. دا موږ نه دي پېژندلي. د صحابو په شانتې عشق ورسره وکړئ. یو صحابي دی روایت کې راځي وی چې صحابو ناشنا عشقو. امام ذهبي رحمت الله علیه د حضرت عمر صاحب واقعه لیکي، وی چې کله ابو لؤلؤ منحوس چې کله حضرت عمر صاحب په خنجر باندې د سحر په منځ کې نو عمر صاحب بېهوشه شو. وی چې کله په هوش کې راځي وی هغه یو صحابي مخکې که چې هغه مونځ وکړو نو عمر صاحب صحابو نه تپوس کوي ټولو مونځ وکړو؟ وی او ټولو مونځ وکړو. وی یاره وی مال اوبه راوړئ چې اودس وکړم. اودس یې وکړو وینې ترې نه څاڅي. حضرت عمر صاحب مونځ کوي په دې وخت کې. دا مونځ سره عشق دی. وی د هغې سړي په اسلام کې څه حیثیت نشته چې کم سړی مونځ نه کوي. عمر صاحب وایي وی د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق هم دغه مونځ دی. زوی ورته وایي په دې وخت کې رخصت شته خیر دی په ناسته مونځ وکړه. ورته وایي ما ته دین مه ښایه، ما ته نه زیات دین پیغمبر نه زده کړی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د سترګو نظر یې لاړه. هغه وخت کې طبیبان ورته وایي حضرت وی داسې دوی بدل درکو چې نظر به دې واپس راشي، خو یو څو ورځ به یو څو ټیمه به ورته مونځ پرېږدې ګورې او ورته یې ښه وی ړوند ښیم. وی ځکه وی رب ذوالجلال وی حضور پاک فرمایلی دي وی چې کم سړي مونځ قصدن پرېښو وی چې دی الله سره ملاقات کې وی رب به دته غوسه وی نه پرېږدم مونځ. او مونږ څه کوو چې کله د فیشن دپاره ځان له ویښته لګو هغې راته وایي چې ته به یو میاشت مونځ نه کې. مونږ وی مړه یو 2 میاشتې به نه کوو، مونږ یې کم پروا کوو. وی سجده په دې کې منې ده. دغه فیشن ته خوشحالۍ کې خو د رب عذاب ته تا غاړه نه دی ایښې. صحابو ناشنا عشقو. یو روایت کې راځي حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یو غزوه وه ذات الرقا. وی دې نه مونږ چې کله واپس راتلو نو یو مشرک وی د ده ښځه صحابو وجلې وه، په جنګ کې دې نه مړه شوه. نو وی ده قسم خوړلی چې زه به د محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم کم صحابه دی هغه به نه پرېږدم. که یو ځای کې چې کله پړاو واچولو نو حضور پاک وایي وی کم خلک به زمونږ پیرو کي. نو 2 صحابو یو انصارو یو مهاجرو دواړه پیرې ته ودرېده او دا کس ورپسې و. نو چې کله حضور پاک صحابو آرام وکړو دی چې پیرې ته ولاړو نو دا مهاجر دی انصار ته وایي وی ته آرام وکړه. وی ځکه شپه اوږده ده هسې نه داسې وخت به کې راشي چې دواړه په یو ځای وده شو، نیمه شپه به ته پیره وکړي نیمه به زه وکړم. دی وایي یاره زه خو هسې هم ولاړ یم پیره کوم، راشه خوند تې واله مونځ شروع کړه. مونځ شروع کو په هغې کې صورت کهف شروع کو. په دې وخت کې دا دشمن ګوري چې هلته څه ښکته پورته کېږي ده په یو د تیر غزار وکړه. د ځان نه تیر ویستو لړی کو وینې تې څاڅي مونځ ته ولاړ دی چې یاره مونځ خوند را پرېښی دی. دویم غزار یې پې وکړه چې دریم یې پې وکړو دومره وینه ترې نه لاړه چې هغه هلته ځان نه شو ایسارولی. په دې یاره باندې مې وی سلام اوسر خولو ملګري ته وایي پاسه وایي زه خو هغه ملګري وویشتم دشمن وویشتم. او ورته وایي الله بنده اول به دې پاسولی وم چې اول غزار یې کړی وی یاره دې مونځ دومره مزه را کړې وه وی اوس مې هم نه پاسولی خو ما سره د مرګ ګیره شوم هسې نه مړ شم حضور پاک باندې څوک حمله ونه کړي ځکه مې را پاسولی. دا عبادت عشق دی، دا د دین عشق دی، دا د مونځ عشق دی. دا شانتې عشق وکړې ګوره رب بیا هغې نه پس ته رحم و کرم کوي. خو چې ته په یو غفلت کې پروت نو بیا به الله تعالی څنګه ستا حامي و ناصر شي. بیا به همدغه شانتې فتنو پسې ګرځي. یو سړی به ورته لاسونه له پړک ورکړي چې هغه دی وي کوڼ مې دله سم کو بیا به پسې ټول ورماتې. الله دې موږ ټول نه راضي شي. ښه نیت په زړه کې کول یا په ژبه کول د مونځ نیت یاره په اصل نیت د زړه نه دی، خو که په ژبه باندې ووایې نو د هغه نیت اقرار د وکړو. خو که یو مونځ ته روان شي د دې نیتي نو دا هم ټیک ده. ښه پړه کې د یو مونځ اراده کړې ده او چې کله مونځ ته ودرېده نو په ژبه باندې بل مونځ راغی خیر دی د زړه اراده به قبلیږي چې کم مونځ دی په وخت کې کوي هغه مونځ به د قبلیږي.
کم سړی چې قرات صرف فکر سره وي په مونځ کې چې لګیا دی چې یاره زه په زړه کې د مونځ سبق کوم د ده مونځ نه کېږي ښه مونځ به داسې انداز سره وی چې یاره ته به دومره وایه چې ته پخپله اورې هغه الفاظ پخپله باندې اورې نو بیا ستا مونځ کېږي اکثریت خلک وایي چې یاره زما خو خوله نه خوځي هغې کې الفاظ دي او الفاظ د کم ځای نه ادا کېږي د ژبې نه ادا کېږي نو ژبې سره به یې وی د هغې قرات به کې نو بیا به مونځ ټیک کېږي په دې کې یو قول د ابو جعفر هندواني رحمت الله علیه دی چې بالکل په ده لازم دی چې دی به خامخا د ژبې قرات کوي ښه مقتدیانو ته به تکبیر اولا کله حاصلیږي نو علما کرام د دې باره کې لیکي تکبیر اولا خدا د چې یاره اول امام سره بس پیلنی هغه چې څنګه الله اکبر وکړي ته ورسره شامل شي خو دویم راجح کول دا دی چې یاره د رکوع نه مخکې ته امام سره شامل شو بس دا ستا تکبیر اولا ده دا راجح کول دی سبحانک اللهم ویل دا څنګه ویل دي ګوره دا سنت دی کله چې امام نیت وتړي او هغه قرات نه وي شروع کړی سبق یې نه وي شروع کړی نو ته سبحانک اللهم ویلی شي خو چې کله امام سبق شروع کو بیا ته مه وایه بیا د امام ووره ټیک شوه بیا چې کله تا نمونځ تلی وي مطلب یو رکات تلی دی دوه رکاته دله تلی دي چې څنګه ته پاسې د هغې نه پس ته سبحانک اللهم ووایه بیا اعوذ بالله بسم الله وایه بیا خپل رکات پوره کا خو چې امام قرت شروع کړي هغه وخت کې به نه وی هغه وخت کې دا نه دي ویل پکار امام که چرته سبحانک اللهم پریدي مونځ کېږي خدا خلاف سنت دی پکار دا د چې ووایي صدق الله العظیم امین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام علی خیر البریة محمد وآله واصحابه اجمعین الہ العالمین ایمانم نصیب کی یا الله څومره ګناهونه رانه شوي دي په نیک اجرونو راته بدل وګرځئ یا الله د هر قسم آفتونو مصیبتونو پریشانیو نه مو وساتې یا الله زموږ د ټول په حالونو باندې رحم وکړي الہ العالمین د حاضر ډله ټوله د ایمان په نور باندې منور کړي یا الله د چا مشکلات دي څه حاجات دي دست غیب نه پوره کړي یا الله د چا څه پریشانیانې دي په خوشحالۍ ورته بدلې وګرځې یا الله موږ ټول د هر قسم آفتونو نه وساتې یا الله څومره مشران کشران همزولي وفات شوي په قبرونو ورته کروړها رحمتونه را نازل کړي یا الله قبرونه ورته جنت ته باغچونه ښکلې باغچې وګرځې یا الله حرمینو شریفینو سعادت بار بار نصیب کړي د هغه زیاده به احترام نصیب کړي یا الله موږ ټولو نه راضي شي الله داسې راضي شي چې کلم ناراضه نشي وصلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین